نو زموږ اول دغه مشکل جوړ شو. یوه مسله نه وه، اجلاسونه کېدل، صرف یو مطالبه وه چې دا د شریعت حکم هم دی، د اجتماعیاتو د نظام اصول هم دي. پکار دا دی چې یو احتسابي عمل احتساب د وسي پروا نه لري. ما به په تا پسې دروغ ویلي، خو ازما دروغ خو به رښتیا سي چې دا دروغ وي. دویمه معامله مشکل دغه جوړ سي چې دغه دا د وضو چې کوم تقسیمات دي، دا څومره اجتماعیات چې تباه کړل، دا د منصبو او وضو کې دي. د دغه ذموار دا خلک پاتې شو. نورې مسلې د کالج مسله راله، د روډ مسله راله، د ګلۍ مسله راله، بله د خانداني مسله راله. دا مشران به راځي دا نورې مسلې بال کوي. د پټوار په حواله، د بندوبست په حواله دا ذمواري د دغو 18 کسانو ده. صحیح شو. بیا چې سره نو هغه اسلام آباد سفر مو پرېښو ورالم، بیا مې دا خپلو ملګرو 3-4 ملګرو ته وویل دا کوم ملګرو چې دغه عمل کړی، ما ورته اول د وارې اور څه اخیستی. اول خو ګرځئ، دا د یو فرد حق نشته چې داسې عمل وکړي. پر قوم باندې یو فرد مسلط کېدل دا د قوم تباهي ده. ولې زه یو فرد یم په تمام ولس باندې فیصله مسلط شم؟ اول ما دغه په والله کې وکړه چې څومره